دا محبت او دا درگاہ او دا میناتونا او دا محافل او دا باچا سے مبارک او دا والد سے رحمت اللہ علیہ دا فیضان دا ہمیشہ دا پارا ودان و آباد و جاری و صحیح دوی تیر کالبانی دا جدی والد سے رحمت اللہ علیہ دے گوڑ کے ہر کلناس تو او دا ہوئی نگرانی اور راوی شفقت سورے ہو لیکن دنیا داداسی و فانا والا چیز دے داسی و نور خلقم دلتا ناسو کنن نشتا داسی دیر خلق ورنگا ویلو کور وغران لارشی او داسی ورزی و شبیرو بی چی بیا و مون پا دیبانی یادی چی تانکے مون سرم ناسو کنن نشتا مون بم داسی بیا خلق یادی وزوایم خوش قسمت دیا خلق چہر کالے حضور بیات کے چرتا نا چرتا پر جماعت و بیٹا کو میلاد شریف کے ریوزے کی داڑے خوش قسمت خلق دی او دا خوش قسمتی دا اللہ کریم گھومگا و نسل در نسل تر قیامت تک ہوئے دا خوش قسمتی و سعادت مندی دا اللہ کریم زمون نصیب فرمائے حاضرین ہر کلا بشان دے دخبل عادت مطابق زما خبر مختصر حاضری لگوما او دا ثواب بنیت باندے او دا زان دا خیستقیدو بنیت باندے دا حضور مبارک دا درس سرا دا نسبت چھوڑولو دا پاری و درے خبری دا حضور مبارک دا میلاد دا عبید شان یا قسم حوالے سرا عرص قول بارم کو اڑان دا دینا زخبل خبرو و موصولی خبرو کی شروع کم استاذ توجہ و زمان مختصر خطاب کا آخرہ پورے دما خبرو بانی گامزن بھی استاذ توجہ و بارم حضرینو کال پکال باندے دلتا او پشرق و پغرب کے عرب او عجم کے چدا میلادنا مناوی کی بس صرف دوبرا خبر دا چاہ استرگی نشتا چکم استرگی پدا سے محافظوں کے حضور بیان کے راجوشی پروگرام کے رخدے پاک طرف نا چکم انوار راولی کی استرگی نشتا نور تاسو پرب بانی یقین ہو گئے کہ حضور مبارک چے چرتا بیان کی رخدے پاک طرف نا رحمتنم راولی کی اور رخدے پاک طرف نا برکتنم راولی کی او داسا لگنوایم چه بدای محافلو باندے رحمتون راولی گی دا آغو خلقو مشاہدہ کردہ دسترگو علا خاوندانو وسترگو اور روحانی سترگو باندے دا لیدل کردی دی چه دا مم وستاسو بدای محافلو باندے صد انوار راولی گی فیوز الحرمین کے شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ اخبر باندے فرمائی چیزدہ ربیع الاول شریف موقع باندے اجزاء مکہ معظمہ کے وقت سو فرمائی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دا امام استاذ دے او دا آغا چا استاذانو کے برازی چسو میلاد مناول و بدعات وائی دا آغا استاذ دے والحمدللہ دا امام استاذ دے او زبدا فخر باغوایا کہ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ دا حدیث و امام کے شوال مسلم شخصیت تے آغا مبارک فرمائی چلے نبی الاول شریف دن دوکا باندے زی و میلاد شریف تا حاضر شروع خو میلاد بچت رکھے دو شاہ اللہ سے فرمائی چھ مکہ معظمہ وا او دا مکہ معظمہ شریف دا بیت اللہ شریف وفا کے دا حضور مبارک کور مبارک کی چوس پر کی لائبریری توڑا شوئے دا چھ دا حضور مبارک باقی کور کے چھ دا امینی بی بی رضی اللہ تعالی عنہ
حضور مبارک په کوم کور کې پیدا شوی په همدغه کور کې د حضور مبارک د ولادت په شپه باندې میلاد مناوېدو اجازه به حاصل شوه اجازه چې کله حاصل شوه فیوز الحرمین کتاب کې لیکي اجازه چې کله حاصل شوه یې چې هلته د حضور مبارک مدح روانې وي د حضور مبارک شان اقدس بیانېدو د حضور مبارک کمالات بیانېدل د حضور مبارک حسن او جمال بیانېدو د حضور مبارک ښایست او ښکلا بیانېده اجا میلاد شریف ته زه ورغلم خو شاه الله سے فرمایي چې کله د میلاد شریف ته ورننه شوم نو چې ما د دغه میلاد مناوونکو د سر نه بره ما د رب ذوالجلال د طرف نه انوار او رحمتونه په نظر باندې راغلل او دې مبارک فرمایي چې ما په دغه کې شک کې یم چې دا میلاد باندې چې کوم رحمتونه راوالېدل دا رحمتونه ما د سر په سترګو ولیدل او که د روح په سترګو مې لیدل خو دا راته یقیني وه چې د میلاد مناوونکو باندې د خدای پاک رحمتونه ورېږي خو په دې کې شک کې وم چې د سر په سترګو وینم او که د روح په سترګو باندې وینم خو دا یقیني طور باندې وه چې په میلادیانو باندې د خدای پاک رحمتونه راوالېدل دا شاه ولی الله علیه رحمه فرمایي بس ډېرو جذباتو د خپل چې کوم انداز د هغې باندې خپلې خبرې کولی نه شم وجې د علتو د ناجوړتیا نه خو په ساده او عامو الفاظو کې وایم چې که چېرې میلاد مناول بدعت وایي میلاد مناول دا د خدای پاک په بارګاه کې مردود وایي او د کلو بدعت ضلاله د حدیث لاندې راتلی او دا ګمراهي وایي بس سوال دا دی دلته چې د فتوا لګونکو ته یو گزارش دا دی چې په بدعت کولو رحمتونه راورېږي که په عبادت کولو رحمتونه راورېږي په بدعت باندې رحمتونه نه راورېږي په عبادت باندې رحمتونه راورېږي او که چېرې دا فتوا د ګمراهۍ شي نو د شاه ولی الله رحمت الله علیه په هدایت کې چا شک نشته په هغه باندې څوک د ګمراهۍ فتوې لګوي که هغه په خپله باندې د حدیثو امام دی دا په خپله باندې د قرآن کریم مفسر دی او هغه د خدای پاک کوم علوم کوم فقه کوم ریاضت کوم ولایت کوم مجاهدات کوم ریاضات کوم خدای پاک طرف نه کوم برخه ورته میلاو ده هغه برخه په میلاد مناولو ورته میلاو شوې ده په بدعاتو نه په عباداتو ورته میلاو شوې ده او الحمدلله ثم الحمدلله موږ هغې تصور او د هغې سوچ او د فکر حاملین یو چې په کومو باندې د رب ذوالجلال طرف نه رحمتونه راورېږي او ما په دې سوشل میډیا باندې یو کلیپ وکړو او ډېر زیات ورته حیران شوم ما ویل ما چې یو کمنټ ولیکم خو ما هسې عادت دا نه دی چې زه په چا باندې کمنټ لیکم چېرته په یو 100-200 ویډیوګانو نه بعد یا داسې پوسټونو نه بعد کمنټ لیکم او چې لیکم بیا ډېر په سوچ سپیکر باندې لیکم یو خو عام ماشاءالله او سبحان الله بیانې نه علاوه چې زه کله کمنټ لیکم نو سوچ سمجھ باندې لیکم او اراده مې وکړه چې په دې ویډیو باندې ولیکم خو بیا مو مې چې هسې خبرې اترې اوږدېږي زیاتېږي پرېږده یې خو هغه ویډیو درته صرف دا رسول غواړم د یو عالم دین نه چا پوښتنه وکړه چې تاسو د استادانو پیر و مرشد حاجی امداد الله او حاجی مکی رحمت الله علیه بخبره باندې میلاد باندې فتوا ورکړې چې جایز ده بخبره میلاد مناو کړي فتوا ورکړې چې میلاد مناول جایز دي دا عالم دین ته وی چې د استادانو 20 دي
امداد الله مهاجر مکی رحمت اللہ علیہ او بیچ کم مریدان دی اوی وای چې دا میلاد بدعت دی پختنه دا کړي چې پیر سے وای چې عبادت دی مریدان علماء وای چې بدعت دی نو پدې کې ورته جواب ورکړي هغه ورته جواب ورکړي جواب ولدا ورکړو چې او بالکل موږ استاد ته زمون پیر سے ورته زمون علماء اکابرین نام راځي او زمون لوی علماء او مشرفات نه چې بدعت صرف الله الله ذکر کې نه کړي نور په عقایدو کې په مسائلو کې او په علمي دنیا کې هغه ابتدا نه کوي صرف خالي الله الله لپاره علماء سره بیان کړي نور منی نه عقاید نظریات کې اختلاف دی عقایدو کې اختلاف دی او علمیات کې اختلاف دی صرف د الله الله کول لپاره سره بیان کړي ما کوم دا په دې کړه وختل چې د عالم دین ته وایا چې کوم یو شخصیت الله الله کې الله ته رسیدو لپاره وسیله جوړه نو هغه سره به اختلاف په دې کې ساتي چې تبر یو عمل ته بدعت وایي او استافي سره ته الله ته رسي او پیر بل بدعتي وي دا څنګه پیر کې لشي چې ځان رسي الله ته او پیر بل بدعتي وي دا الټا باندې کړي ځان رسي خدا ته او مصطفی ذکر ته بدعت وایي واړي دا الټا باندې کړي چې نو په دوی په کوی کې او نه په استادات کې موږ الحمدلله موږ ته دا درس ملاو دی چې مصطفی سره څوک ملاويږي هغه خدا سره ملاوي سوچ خدا سره ملاويږي هغه مصطفی سره ملاويږي چا چې در خدا نیولې هغه در مصطفی نیولې چا چې در مصطفی نیولې هغه در خدا نیولې سبحان الله موږ هم دا وایو چې په بدعت باندې خدا ته څو نشي رسیدلی او دا بل څنګه خبره وي چې حضور مبارک د یادولو لپاره خلک دلیل غواړي چې د حضور یاد لپاره ما ته دلیل وایا چې حضور په دې دلیل باندې یادې آیا دا هم سوچ او فکر دا چاوي چې حضور چې راته یادې نو دلیل راته وایا زړه دوام چې قران په جوړه د مصطفی کې ملاو دی کما کما عظمت دا په جوړه د مصطفی کې ملاو دا کما مدینه منوره دا په جوړه د مصطفی کې ملاو دا کلستا مستری دا په جوړه د مصطفی کې ملاو دی کلستا عمره دا په جوړه د مصطفی کې ملاو دی کلستا حج دی دا مستستا د محبوب په ځای مصطفی کې ملاو دی هر څه خو دې دا چې خدا خپل خدایي ښکاره کړی دا آیم ته په مخ د مصطفی ښکاره کړی چې د هر څه چا په خاطر دی دا هر څه دلیل هم چې دلیل دی د چا په خاطر دلیل دی چې د چا د وجې نه دلیل جوړ شو بیا به د هغه یاد لپاره دلیل مطالبه کوي هزار دلایل دي خو که یو دلیل هم نه وي موږ به پرون هم ذکر مصطفی کړی نن به هم ذکر مصطفی کوو او تر قیامت د مازدیګره پورې به موږ به میلاد مصطفی کوو دا زموږ د سرور دی د زړونو سرور دی میلاد مصطفی منور دا زموږ د زړه ټکور دی د دې جدایي دا یو داسې تصور لري که دا څوک موږ نه منع کول غواړي او میلاد مصطفی چېرته څوک ختمول غواړي د دوی دا غلطفهمي ده یاد ساتئ چې د حضور مبارک غلامان عاشقان موجود وي میلاد به پرون هم مناوېدو نن هم مناوېږي او انشاءالله تر قیامت مازدیګر پورې مناوېږي محترم حاضرین الحمدلله فخر دی زه خو رب ذوالجلال ګواه دی چې ناز دی په دې باندې کله ناکله انسان ځان ځانله نازل تصور کوي کله ناکله سوچ کې راشي زه خیر عالم او مفتي خلک راته وایي خو زه یم نه خو هسې سوچ ته دا راځي کله ناکله چې شکر به دې وباسم شرف و کریمه مدرسې خو ډېرې زیاتې دي استادان هم ډېر زیات دي مسلکونه هم ډېر دي او سوچونه هم ډېر دي
فکرونه هم ډېر دي او نظریات هم ډېر دي. رب کریم تا نه په دې ډېر راضي یم چې زه د هغې خلکو نه یم چې څوک ستا حبیب یادولو دلیل نه غواړي دلیل ورکوي ورته. زه په دې باندې ډېر نرم راضي یم. او ابتدا کې نور مدرسو ته تللی یم خو مثلا نور مدرسو کې هم لږ لږ سبقونه ویلي خو راجوړ شوم هغې مدرسې ته چې کومه مدرسه کې د اولیاو محبت دی، کومه مدرسه کې د حضور مبارک محبت دی، په کومه مدرسه کې شته دي نشت پکې نشته هغې مدرسې ته رب ذوالجلال راغلو. دا زمونږ عقیده کې ټول شته شته موجود دي، نشت پکې نشته. زمونږ علما کښېني د شپې نه واخله سبا پورې سبا نه واخله تر شپې پورې کتابونه ګوري چې د حضور مبارک مقام به چېرته پیدا شي. تاسو لاړ شئ حاضر یو. دا یو خبره درته کول غواړم او بیا بلې خبرې باندې شیطان طرف ته ځم. ازونو تاسو لاړ شئ. زما وړه باندې لایبرري ته راشئ ورته د کتابونو اولنۍ پاڼه راواړوئ. نوم پکې حوالهجات راویستي دي. دا مسله دې صفحه کې ده او دا مسله دې صفحه کې ده او دا مسله دې صفحه کې ده. هر کتاب په اول کې حوالې راویستي. استادانو طریقه دا وه چې زمونږ کتابونو اولنۍ پاڼه راواړئ ټول د دې نه ډک دي چې حضور مقام دې ځای نه ثابت دی، د حضور مقام دې ځای نه ثابت دی، حضور مقام دې ځای نه ثابت دی، میلاد د دې نه ثابت دی، حاضر ناظر د دې نه ثابت دی، یا رسول الله د دې نه ثابت دی، د اسکار د دې نه ثابت دی، دا د دې نه ثابت دی او دا د دې نه ثابت دی. ټول اولنۍ پاڼه کې د ثابت خبرې راځي او چې دوی لایبررۍ ته راشي کتاب راواړئ اولنۍ پاڼه کې دي میلاد د دې ځای کې نشته، حاضر ناظر دې ځای کې نشته، دارنګې اسکار په دې ځای کې نشته، دعا په دې ځای کې نشته، فلانکی شی په دې ځای کې نشته. د هغوی کتاب اولنۍ پاڼه د نشته ډکه ده، زموږ د کتابونو اولنۍ پاڼه د شتو نه ډکه ده. په دې باندې الحمدلله ناز تاسو یقین وکړئ په دې باندې زړه په دې باندې ما زړه اندروني یخوالی او ټنډک محسوس کړي چې رب کریمه د ستا لاک شکر. خو الحمدلله چېرته هغې علماو نه وینو چې په منبر باندې کښېنو چې دا میلاد میاشت راشي دا بدعت دی او دا بدعت دی او دا بدعت دی. الحمدلله په دې باندې کروڑها د رب ذوالجلال شکریا ده چې الحمدلله موږ هغه خلک یو چې موږ د شتو والا یو د نه شتو والا نه یو او سره د شتو والا یو ځکه چې زموږ نبي د شتو والا دی د نه شتو والا دی. حاضرو میلاد شریف مناویږي منصور بن عمار په کور کې. د چا په کور کې؟ منصور بن عمار رحمه الله تعالی په کور کې میلاد مناویږي. میلاد کې داسې ګڼ شمېر خلک ناست دي. د تېرې زمانو سلو کالو مخکې خبره رسول باندې چونکې مخکې زمانو کې مسلمانانو ملکونو کې به خوا په خوا یهودي کور، بل طرف ته عیسایي کور، بل طرف ته مجوسي کور. منصور بن عمار په کور کې میلاد شریف مناویږي. ډېره پرکشش خبره رسول غواړم او په دې باندې بیا اختتام عرض کوم. منصور بن عمار رحمه الله تعالی په کور کې میلاد روان دی. د 12 شپه ده. سبحان الله څومره خواږه خلک تېر شوي دي چې دومره خواږه تېر شوي چې کتابونه هم ذکر کړي دي، کتابونو یې نومونه هم ذکر کړي دي، ځایونه هم ذکر کړي دي. منصور بن عمار رحمة الله علیه کور کې میلاد روان دی. مسلمانان ناست دي، ګڼ شمېر باندې راځي. د حضور په یاد باندې غوږونه ښایسته کوي، د حضور په یاد باندې سترګې یخوي، د حضور په یاد باندې زړونه ټکور کوي. ناست دي خلک. په دغې خلکو کې یو کس غریب ودرېدو، موقع یې ومونده چې خلک ډېر راجمع دي او په دې کې به داسې خلک وي لکه باچا صاحب مبارک باندې سخیان خلک ورپکې ناست وي. ډایرکټ ودرېدو ورته وایي چې میلاد مناوونکو زه ډېر غریب یم، زه هسې سوال نه کوم، حاجتمند یم، ما فی الحال 4 دیناره پکار دي. دا څوک وایي چې د سفیر سره روپۍ به پکار دي. 4 دیناره دومره ویلو او دومره یو قسمه د هغې قیمت و. 4 دیناره به پکار دي. څوک به راکړي؟ لازمه خبره خلک میلاد ته چې راځي نو څوک پیسې داسې خاص نه راوړي. کسانو یو بل ته وکتل چا سره پیسې وې نه
میلاد مناونکي یو کس ناست دی هغه د یهودي غلام دی یهودي غلام ورته وایي چې ما سره خو څلور درهم دینار شته درله دربکم خو چې د چا په کور کې د الله ولي په کور کې میلاد مناوېدو دی ورته وایي چې خلکو فلحال ما میلاد مناو ما سره خرچه نشته خو که فلحال چا سره څلور دیناره وي ما طرف نه یې ورکوي دا غلام یهودي غلام مسلمان ورته وایي چې ما سره شته خو صاحب ته خو دعاګویې مستجاب الدعوات دی څلور دیناره ورکړم خو څلور دعاګانې به م راته کوې څلور دعاګانې خو د ما په وس کې دی کمېدل د الله پاک اختیار دی دعا به درته ورکړه څلور دیناره یې راویستل سوالګري ته یې ورکړل چې کله د دعا وخت راغی دغه یې مسلمان چې غلام دی او د یهودي غلام دی ورته وایي چې څلور دعاګانې اولنۍ دعا راته دا وکړه چې خدای پاک به د غلامۍ نه خلاص کړي دویمه دعا راته دا وکړه چې مالک به یهودي د ایمان ورته میلاو شي درېیمه دعا راته دا وکړه چې غریب یم مالداره شم او څلورمه دعا راته دا وکړه چې الله ما وبخښي زما مالک یې وبخښي منصور بن عمار رحمت الله علیه د حضور مبارک په میلاد کې ناست دی رب ته سوال کوي رب کریم زما لاج وساتې زما په نامه علما په خاطر باندې چا څلور دینار ورکړل او د ستا نه موږ خواستمن یو سوالګر یو رب کریمه دغه څلور واړه دعاګانې ورته ولیکه څلور واړه دعاګانې ورته وکړې میلاد شریف ختمېږي میلاد شریف ختمېږي ختم شو یهودي کور ته د غلام روان دی لیټ شو یهودي ورته کور کې ویښ ناست ورته اواز کوي چې نن ډېر زیات لیټ نه شو ورته وایي چې اکا خفه کېږم زه د خپل اکا میلاد لیدلی وم زموږ د محبوب میلاد شپه ده زه میلاد مناوېدو ته تللی وم خو خیر ده څه راته وایه ما یو څلور دعاګانې ما هلته غوښتي څه دعاګانې مې غوښتي چې یو دعا مې دا غوښتې څلور دیناره مې چاله ورکړل د مسلمانانو امام د مسلمانانو مقتدا راته څلور دعاګانې وکړې څه دعا یې درته وکړه چې یو دینار بدله کې دعا وکړه چې رب کریمه دې آزاد کړي یهودي غلام ورته وایي چې دې ښکلي ځای ته راغلی که زما آقا نه دی نو ستا آقا خو دی که نه د آقا په خاطر باندې به ته آزاد کړي دعا سمدستي قبوله شوه غلام آزاد شو چې دویمه دعا دې څه کړې چې دویمه دعا آقا ستا د ایمان دپاره مو کړې ده چې کلمه راته ووایه چې مسلمان شي کلمه یې ورته وویله یهودي مسلمان شو چې درېیمه دعا وایه چې درېیمه دعا در راټوله کړم چې زه غریب یم چې مالداره شم ورته وایي چې ما تعالی د یو دینار په ځای باندې 1000 دینار تبدیل درکومه ناشه د ما چې کوم ځای د پیسو دی هغې نه 400 دیناره واخله غریب چې مالداره شي څلورم دعا مې داسې کړې ده چې ستا په وس کې نشته څه دعا مې کړې ده چې ما دا دعا وکړې ده چې رب کریم ما معاف کړي ګناهونو بخښنه وکړي او زما آقا ته هم د ګناهونو بخښنه وکړي آقا خاموش شو مسلمان شو چې بالکل دا د ما د وس نه بهر ده خوشقسمتي دا وه چې د یهودي ایمان قبول کړو خوشقسمتي دا وه یهودي په خوب باندې ورغلو غلام په ډوب خوب باندې ورغلو یو د یهودیت نه آزاد شو بل د غلامۍ نه آزاد شو چې کله ویده کېږي دغه یهودي چې مسلمان شو خوب کې حافظي اواز ورته کېږي چې ای نوي مسلمانه درې د ستا په وس کې وې قبول یې کړې دا څلورمه د ما په وس کې ده ته مې وبخلې ستا غلام مې وبخلو او څوک چې میلاد ته راغلي وو هغه ټولو ته مې بخښش د فرمایا ټولو ته بخشش ورنصیب شو سترګې راوکړولې او دا عقیده یې پیدا شوه چې ما ته ایمان په خاطر د میلاد د مصطفی باندې میلاو شوه زه د حضرت سیدنا شیخ جنید بغدادي علیه رحمه نعمت القرآن
فرمایي فقط فاز بالایمان دا انسان د دنیا نه د ایمان سره ځي هغه انسان ته ایمان ملاویږي چې کوم یو انسان د میلاد النبي قدر او احترام وکړو او دا قول د شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه صادق شو باقي یهودي باندې چې کله میلاد ته درانه وکتل الله پاک یهودي ته د میلاد په خاطر باندې ایمان نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدر جشن عید میلاد النبی محترم حاضرینو چکم چې میلاد شریف وي وس مو کېږي حاضري ضرور کوئ ثواب په دې باندې کوئ د دې دپاره یې کوئ دا جمله ما زړه ته سکون ملاوي حاضري د دې دپاره هم کوئ چې هر یو عمل نه بعد فرشتي لیکل کوي او بیا چې کوم میلاد شریف کې صلات سلام ویلی شي کوم پروګرام وشي هغه بارگاه رسالت کې وړاندې کېږي ما د خپل د ذوق د میلاد شریف د ټول نه د ذوق والا عزت دا ده چې حاضري به په یو جومات کې ولګي حاضري به میلاد ته به په یو جومات کې حاضر شي خو د میلاد ختمېدو نه بعد ستا حاضري په دربار رسالت کې ګنبد خضرا کې لګېږي هسې څومره مزه به وي چې د میلاد نه بعد لاړ شي فرشتې راواشه شي د حضور بارگاه او ورته ووایي چې یا رسول الله او محترم شاه باچا صاحب مبارک د ستا د بچي د مسیح په قیادت کې په فلانکي جومات کې د ستا فرانکۍ امتي ډیلی امتي حاضر شوي تا په راتلو هم خوشحاله وو په تا باندې درود هم ویلو تا باندې سلام هم ویلو راغلی مخکې 1400 کاله مخکې خو دا امتیان دومره وفادار دي چې 1400 کاله بعد هم خوشحال دي زمون حضور راغلی دا د ذوق خبره ده او چې څوک د دغې ذوق نه بېخبره دي بس هغوی به میلاد شریف نه مناوئ نو زه بیا عرض کول غواړم څومره مو چې وس کېږي میلاد شریف ضرور وکړئ او زه به په دغې خبره باندې باچا صاحب اجازت ویژه دې خبره باندې به زه ما یو تقریر کړی و هغه باندې چا د موسی الزرونی رحمت الله علیه حواله مو ورکړې وه د سبل الهدى والرشاد والا هغه د خوب خبره وه بیا چا کمنټ کې ورکړي وو چې تاسو ټول عقیدې په خوب باندې ثابت دي ما بیا رسول غواړم کمنټ جواب نه ورکړلو خو زړه نه مې دا خبره راغله چې خوب باندې تایید ثابتېږي خوب دلیل نه دی تایید دی خو یاد ساتئ تایید هم چاله راځي هغه خوب کې هم څوک راغلی حضور مبارک راغلی و نو ما ذهن له دا راتل چې که څوک میلاد مناوي هغې له حضور مبارک په خوب کې راځي د تېر کال خبره درته کومه یو کس راته خبره کوله او داسې صادق کس چې زه په خپله باندې د هغه په خبره باندې 100% یقین کوم ځکه چې هغه کس پاک کس دی اجمالا چا یو کیلو 2 کیلو غوښه واخیسته وړه نری غوښه چې بله ورځ 12 ربیع الاول دی او تاسو په خپل کور کې صدقه وکړئ حضور میلاد وکړئ بس لږه غوښه یې ځان نه واخیسته چې لږه یې ما نه واخیسته توجه غواړم چې کله دا کس وایي او قسم وکړه په دې باندې او یې فرمایل چې کله ما 12 ربیع الاول په ورځ باندې هغه غوښه پخه کړه او د حضور د پاسه د نساء ثواب لپاره مې صدقه کړه او میلاد شریف په مختصر کور کې منا وکړو چې کله ما صدقه وکړه دا قسم وکړو په خپل رب باندې قسم وکړو چې ما حضور مبارک خوب کې ولیدو او راته ویې فرمایل چې هغه کس باندې مې سلام وایه چې کوم کس تا نه د ما د میلاد لپاره غوښه اخیستې وه او یې فرمایل چې ډېر ښه وشول چې ته غریب ما د ما میلاد په کور کې وکړو خو هغه باندې مې سلام ووایه
چې چا تا د غوښه واغسته د ما د میلاد په ناولو پاره صدقه در باندې وکړه حضور ورته وفرمایي چې عکس باندې سلام وایه عکس وایي چې ما باندې حضور مبارک سلام راولېږلو دا د عشق او د ذوق خبرې دي دا بعضې خبرې کتابونو کې نه ملاوېږي دا د عاشقانو په زړونو کې ملاوېږي ما لپاره د ترحاو اربحاو صدقونه دا صدقه افضله وه چې په کومه صدقه کې سلام د مصطفی مې یاد ساتئ موږ پاکستان د اعلان مطابق بس هر کله چې تاسو کوئ او د پاکستان د اعلان مطابق د جمعې ورځ باندې 12 ربیع الاول ورځ راځي هغې نه مخکې یوه ورځ یا هغې نه 2 ورځې مخکې د خلکو خپل روټین دی خو د 12 ربیع الاول په ورځ باندې ضرور د حضور مبارک په نامه باندې د هغې صالح ثواب لپاره میلاد شریف ضرور وکړئ او دا نه لکه څنګه د غرض میلاد زه ورته اسانه طریقه ښایم او هر چا ته یې ښایم او هر چا ته دا وایم او هر کله یې وایم او که چا په زړه ښه کېږي ورته بدلېږي دا خبره به وکړم چې 12 ربیع الاول په ورځ باندې دا میلاد ضرور وکړئ خپل کور کې د خپل وس مطابق یو سالن وخورئ چاولې پخې کړئ څه مو وس کېږي حلوا پخه کړئ څه مو وي تلاوت وکړئ بچو په مخ کې سورت اخلاص وایي د اردو د پښتو کتاب نه نعت وایي ټیک ده دارنګې د اردو د پښتو یا د نیټ نه یو حدیث ووایه په اختتام کې دعا وکړه دا خپل پخ شوی سالن خپله وخوره او په بچو یې وخوره دا ټول اهتمام د دې لپاره وکړه چې نن محمد مصطفی پیدا شوی دی صلی الله علیه وسلم بس دا مې میلاد شریف دی که دا د ستا نه قبول شو دا د ستا د دواړو جهانو د سعادتمندۍ خبره ده دا خبره دا څیز عام کړئ کورونو کې عام کړئ هر کله عام کړئ او 12 ربیع الاول په ورځ باندې بعضو علماو بعضو مشاقو به 12 ربیع الاول په ورځ باندې نوې جامې کولې چې دا د اخترونو د اختر ورځ ده د اخترونو اختر ځکه دی چې هغه اخترونه به د دې اختر په خاطر میلاو شوي دي دا ضرور وکړئ په خپلو بچو سره کښېنئ خپل وس مطابق د جمعې ورځ هم راځي سرکار چوچي به وي کور کې ضرور د حضور مبارک دې صالح ثواب لپاره د هغې مبارکو د ولادت لپاره دا خوشحالي ضرور وکړئ څه پته لګي چې زموږ ستاسو هم وخت پیدا شي او موږ ته د حضور مبارک دیدار میلاو شي او چا چې د حضور مبارک دیدار میلاو شي یاد ساتئ حضور فرمایي چا چې زه خوب کې ولیدم د دغه انسان سترګې په اور د جهنم باندې حرامې شوې او دا دیدارونه په ډېرو درودونو او په ډېرو میلادونو په ډېرو محبتونو باندې ملاوېږي الله کریم دې موږ ستاسو دغه میلاد شریف دغه میلادونو په خاطر باندې قبول کړي چې میلادونه الله پاک ته قبول دي حضور مبارک ته منظور دي واخر دعوانا ان الحمد لله